الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. رسول الله صلی الله علیه وسلم په موږ کې د موږ د افعالو نه علاوه کوم داسې کارونه چې هغه نه دي کړي او کوم داسې کارونه دي چې هغه کړي دي په موږ کې. نو اول نبی صلی الله علیه وسلم په موږ کې التفات نه کو. التفات دې ته وایي چې سړی په موږ باندې ولاړی او یو طرف ته بل طرف ته ګوري، مخ اړي یو طرف ته بل طرف ته، دا به نبی علیه السلام نه کو. دغه شانتي نبی علیه السلام به په موږ کې سترګې نه پټولې. موږ باندې به کله نبی علیه السلام ودرېده، اراده به دا وه چې زه اوږد مونځ کوم نو فیسمع بکاء الصبي، د ماشوم ژړا به رستو واورېدله چې رستو به په موږ کې د نبی علیه السلام سره زنانه هم شریکې وي. یو ماشوم به په ژړا شو نو نبی علیه السلام به د خپل موږ را لنډ که د دې وجې نه چې مور ته تکلیف ورونه رسیږي. نو معنی دا شوه د یو سبب د وجې نه انسان موږ را مختصر کولی شي. دغه شانتې نبی علیه السلام یو ځل مونځ کو او خپله نوسۍ امامه چې د نبی صلی الله علیه وسلم د لور د طرف نه نوسۍ وه، امامه د هغې نوم د دې په اوږه باندې کېنولې وه او صحابو له جمع ورکوله. کله به چې رکوع سجدې له نبی علیه السلام ته نو هغه به راکوزه کړه او کې به یې ښودله، او چې کله به رکوع سجده ختمه کړه پابسې نو بیا به یې راواغستله. دغه شانتې نبی صلی الله علیه وسلم به کله مونځ کو نو حسن او حسین دا براغه د نبی صلی الله علیه وسلم په شا مبارکه باندې به کېناستل. نبی علیه السلام به سجده اوږده کړله د دې وجې نه چې هسې نه دي زما د شا نه ونه غورځېږي. نبی صلی الله علیه وسلم به کله کور کې په مونځ باندې ولاړو، عایشې رضی الله تعالی عنها به ور وړبو، نبی صلی الله علیه وسلم به یو قدم قبلې طرف ته مخکې شو، دروازه به هغې ته کولاو کړه او بیا په مونځ باندې ودرېده. دا کارونه د نبی صلی الله علیه وسلم نه په مونځ کې ثابت دي. نبی علیه السلام به کله په مونځ کې د سلام جواب هم ورکو په اشاره باندې، چې سړی په مونځ باندې ولاړ او بل په سلام واچي نو سنت طریقه دا ده چې په اشاره باندې ولا جواب دا ورکړی شي. کله به نبی صلی الله علیه وسلم مونځ کو نو په مونځ کې به جړل هم، او دا به د شپې په مونځونو کې نبی علیه السلام ډیر کول. نو جړا دا هم په مونځ کې جایز ده. کله انسان باندې ټوخي وغیره راشي نو په مونځ کې ټوخل هم کولی شي. نبی صلی الله علیه وسلم به همیشه اکثر مونځ خپې بلې خپې کو، لیکن کله کله په پیزار کې هم د نبی صلی الله علیه وسلم نه مونځ کول دا ثابت دي. او په پیزار کې به د مونځ کولو حکم کو چې دا ګورې مخالفت د یهودو دی. تاسو په پیزار کې مونځ کوئ ځکه یهود چې کوم دی دا په پیزار کې مونځ نه کوي. نبی صلی الله علیه وسلم به کله مونځ په یو جامه کې کو چې د یو بدن نه یو جامه تاو شي، او کله په دو جامو کې نبی علیه السلام مونځ کوو. کله به چې نبی صلی الله علیه وسلم مونځ ختم کو سلام به وګرځو، د هغې نه بعد به بعضې روایتونو کې لفظ د تکبیر راغلی دی. نو د هغې نه معنی بعضې علما الله اکبر وایي چې د سلام نه بعد الله اکبر به ویلی شي، او څوک وایي چې نه هغه اذکار کوم چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه نقل دي لکه استغفر الله ویل 3 کرته، دغه شانتې دا دعا ویل چې اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله سلام وګرځو نو د قبلې په طرف باندې به دومره وخت پورې ناسو څومره کې چې دا دعا ویلی شي، اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. د هغې نه بعد به په تلوار باندې بیا راوګرځېد مقتدیانو ته په ښي طرف باندې یا په ګس طرف باندې، په دواړو طرفونو باندې راګرځېدل دا د نبی صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. د سحر مونځ چې به نبی صلی الله علیه وسلم وکړو نو بیا به د مونځ په ځای باندې ناسو حتی تطلع الشمس، تر دې پورې چې نور به راوخته او دې کې به اذکار کول. نبی صلی الله علیه وسلم به د فرض منځونو نه وروستو دا دعا او دا اذکار کول چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
زما عزتمندو دا اذکار یادول پکار دي دا د نبی صلی الله علیه وسلم سنت دي او د دې معنی دا هم اسانه ده لا اله الا الله وحده نشته د حقدار د بندګۍ په حق باندې مگر صرف یو الله دی وحده یک یو دی هیڅ شریک وسره نشته دی داغه په اختیار کې ټوله بادشاهي ده وله الحمد داغه د پر ټول حمدونه دی واغه په هر یو سیز باندې قادر دی اللهم لا مانع الا نشته دی منکون کې لما د هغه س اعطیت چې تی چاله ورکی ولا معطیا او نشته دی ورکون کې لما د هغه س منعت چې تی منکی ولا ينفع ذا الجد منك الجد او پیدا نشي ورکولې یو مالدار له د هغه مالداری ستا په مقابله کې ولا حول ولا قوه نشته دی اړون کې د ګنا نه او طاقت ورکون کې په نیکه باندې الا بالله مگر صرف یو الله دی لا اله الا الله نشته دی حقدار د بندګۍ په حق باندې مگر صرف یو الله دی ولا نعبد الا اياه مونږ بندګي نه کوو مگر صرف دغه یو الله کوو له النعمه داغه په اختیار کې ټول نعمتونه دي وله الفضل او داغه په اختیار کې مهرباني دي وله الثناء الحسن د الله د پر خسته ستاینې دي لا اله الا الله نشته د حقدار د بندګۍ په حق باندې الا الله مگر صرف یو الله دی مخلصین له الدين مونږ خالص کوون کیو له دی الله د پر بندګي ولو کرے الکافرون اگر که کافرانه بد غني دا خسته اذکار دي په کار ده چې د هر فرض مون بعد مسلمان دا وي دا د نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقه وا دغه شانت کله بچ نبی علیه السلام فرض منځ کو نو امت تر دې ترغیب ورکړي چې تاسو سبحان الله وای درې دیش کرتا الحمدلله وای درې دیش کرتا الله اکبر وای درې دیش کرتا او دا غین رستو بیا دا دعا وای چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نو دې سره بستا د اذکار سل پوره شي دغه شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقہ په سنتو ادا کولو کې سنن رواتبو کې او د شپې په منځ کې نبی صلی الله علیه وسلم به عام سنت چې کوم دي چې هغه ته سنن رواتب وي یا عام نوافل دي دا به نبی صلی الله علیه وسلم په کور کې ادا کول خاص کر د ماښام د 2 رکعات سنت دا به هم په کور کې ادا کول نبی صلی الله علیه وسلم به په شپه ورځ کې 12 رکعات یا 10 رکعات باندې همیشواله کو چې کله به په سفر باندې نو په حضر کې به چې 2 رکعات د ماسپخین نه مخکې او 2 رکعات د ماسپخین د موز نه رستو او دغه شانتي 3 رکعات هم د ماسپخین د موز نه مخکې ثابت دي او 2 رکعات د ماسپخین د موز نه رستو دغه شانتي 2 رکعات د ماخام د موز نه رستو 2 رکعات د ماخستن د موز نه رستو او 2 رکعات د سحر د موز نه مخکې دې ته سنن رواتب وي چې دا 10 رکعات او 12 رکعات دوه ثابت دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل کوم سړی چې په دې باندې همیشواله وکي الله سبحانه وتعالى ورله په جنت کې کور جوړ کی بن الله له بیتا فی الجنه د جنت کور بول الله سبحانه وتعالى ورکی نبی صلی الله علیه وسلم به خاص کر د سحر د سنتو او په وتر باندې همیشواله کو په سفر کې او حضر کې بيدانه پرې خودل د نور ټولو نوافل په مقابله کې به د سحر د سنتو او د وتر ډیر اهتمام کو په سفر کې به هم کول په حضر کې به هم کول او د سحر د سنتو په باره کې به نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا 2 رکعات سنت خیر من الدنيا وما فيها دا د دنیا او د دنیا کې چې سری د ارسنه بهتر دي نبی صلی الله علیه وسلم به د سحر د سنتو نه بعد په خي طرف باندې ډډه ولګول مصلی باندې چې کله د شپې تهجد به کړو او بیا به سحر سنت وکړل دا غي نه پس به ډډه ولګول نبی صلی الله علیه وسلم به د مخکې ما ویل د ماسپخین نه مخکې کله 3 رکعات سنت کول او کله به 2 رکعات سنت کول دا رستنی 2 رکعات سنت یو ورځ د نبی صلی الله علیه وسلم نه پاتې شوی نو به د هغې قضایي د مازیګر د مون نه بعد راو ګرځوله معلومیږي دا چې د سنن رواتب او قضایي هم انسان را ګرځولی شي اکثر به نبی صلی الله علیه وسلم چې د شپې مونځ کو تهجد به کول په ولاړه باندې به کول او کله کله په ناسته باندې هم د نبی صلی الله علیه وسلم نه تهجد او قیام الليل دا ثابت دي نو کله بچي نبی علیه السلام قرآن لوسته او د رکوع ته به لغون ته تلاوت پاتې شنو بیا به ودرېد او په ولاړه باندې به باقي تلاوت وکړو او د هغې نه بعد به رکوع وکړله په ولاړه باندې نبی صلی الله علیه وسلم به د شپې تهجد 8 رکعات کول او په هر 2 رکعاتو بعد به سلام ګرځاو د هغې نه بعد به کله بیا نبی صلی الله علیه وسلم 15 رکعات وتر وکړل
15 رکعاته وتر دا د نبی اسلام نه ثابت دي، دا شانته 3 رکعاته ثابت دي. 15 رکعاتو ادا کولو طریقه دا و چې نبی علیه السلام به رکعات کوو او پاسېده به، رکعات به کوو او پاسېده به، تر دې پورې چې په آخرني رکعات کې به دعا د وتر وغوښتله او بیا به باندې سلام وګرځاو. دغه شانته کله ویوتر ب9 رکعات، کله به په 9 رکعاتو باندې هم نبی صلی الله علیه وسلم وتر کول. نو رکعات به کو او پاسېده به، رکعات به کو او پاسېده به، په یو نیت باندې به 9 رکعات ادا کول. چې کله 8 رکعات به وکړو د هغې نه بعد به کېناسته، وړه قاعده به وکړله او بیا به چې کوم دی د هغې نه پس پاسېده، اخرني رکعات کې به دعا د وتر و د هغې نه پس بیا سلام وګرځو. دغه شانتې 7 رکعاته باندې هم نبی صلی الله علیه وسلم وتر کړي دي د 9 په شانتې. بیا سنت طریقه د نبی علیه السلام دا وه چې کله به وتر وکړل نو د وترو نه پس به 2 رکعاته نفل کول، په ناسته باندې به کول. نبی صلی الله علیه وسلم به وتر دا د شپې په اوله حصه کې هم کړي د ماخوستن د مون نه پس، دغه شانتې د شپې په منځ کې هم نبی علیه السلام وتر کړي دي او د شپې په آخره کې هم وتر دا نبی صلی الله علیه وسلم کړي دي. او دی فرمایلی دي چې اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، تاسو د شپې چې څومره مونځ کوئ د هغې اخرنی خپل وتر وګرځوي. مطلب د ټولو مونځ نه د تهجد او د نفلونو نه وروستو اخرنی وتر کول دا څه دي؟ دا افضل دي. نبی صلی الله علیه وسلم به د وترو نه وروستو مخکې مې وویلې 2 رکعاته کول په ناسته باندې، خو دا به کله کله کول، داسې همیشوالی په دې باندې نه دی کړی. کله به چې نبی صلی الله علیه وسلم بیمار و یا به پې خوب غالبه شو او د شپې به قیام اللیل او تهجد نه کړل، نو بیا به د ورځې د ضحا په ټایم کې، د اشراق په ټایم کې چې کله نور را ګرم شي نو دغه ټایم کې به 12 رکعات ادا کول. نبی صلی الله علیه وسلم به کله داسې مو چې د شپې به مونځ کو، په دې مونځ کې به یو آیات بار بار ویلی، یو آیات به بار بار ویلی تر دې پورې چې سحر بشو. نبی صلی الله علیه وسلم به چې د شپې مونځ کو نو کله به قرآن په مزه ویلی او کله به قرآن باندې جهر کو، ښکاره به ویلی د شپې په تهجدو کې. او نبی صلی الله علیه وسلم به کله د شپې دا مونځ ډېر اوږد کو او کله به مختصر را لنډ کو. د نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقه په وترو کې دا ده چې وتر به کله 3 رکعاته کول، نو په اولنی رکعت کې به سورة اعلی سبح اسم ربک الاعلی دا لسته، او په 2م رکعت کې به قل یا ایها الکافرون، او په 3م رکعت کې به قل هو الله احد دا لسته. او کله به چې د وترو نه بعد سلام وګرځو نو دا دعا به ویله چې سبحان الملک القدوس 3 کرته به ویلې، او په 3م ځل باندې به په اواز پورته که سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.